الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. تورق ستوي او د تورق حکم سره او د تورق موضع او ځای کم یو دی. تورق القعود على الورق الايسر، په ګس کوناټي باندې کېناستل، د اخپا ګسه چې ده د خیخ په لاندې وباسي او په ورق باندې کېني، دې ته تورق وایي. تورق چې دی دا سنت دی او ثابت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده. بخاری کې د ابو حمید الساعدی رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مانځه طریقه ذکر کړې ده او په هغې کې داسې دي د تورق په باره کې: وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بکله په آخري رکعت کې کېناستو نو خپا ګسه به یې مخکې کړه او دا خیخ په به یې ودروله او په خپل مقعد باندې به کېناستو. دا د تورق طریقه ده. په دې حدیث کې داسې راغلی. اوس یو مونځ دی، په هغې کې دو تشهده دي، نو په دویم تشهد باندې تورق راغلی دی. ډېر خلک دواړو تشهدو کې یو شان کیني، دا خلاف سنت ناسته ده. لکه درې رکعتیزې مونځ دی، نو په دویم رکعت باندې چې کېنئ نو تورق په نه کوې، په درېیم رکعت باندې لکه ماښام مونځ دی په درېیم رکعت په تورق کې. دارنګې څلور رکعتیزې مونځ دی، نو په اوله قاعده کې به نه کوې، دویمه قاعده کې به یې کوې. دا سنت طریقه ده. اوس د اهل علمو اختلاف دی په موضع تورق کې. نو حنابله چې دي هغې وایي چې تورق په تشهد اخیر کې دی، یعنې چې کله یو مونځ داسې دی چې په هغې کې دوه تشهد وي نو په دویم تشهد کې به تورق کې. مثال په طور سره درې رکعته مونځ دی، نو په دویم قاعده کې چې دی تورق پوي. څلور رکعته مونځ دی، نو په دویمه قاعده کې به تورق وي. نو دوی وایي چې هغه مونځ چې هغه دوه رکعتیزې دی په دې کې تورق نشته، لکه د سهار مونځ شو، د جمعې مونځ شو، یا نور دوه رکعتیزې مونځونه نفلي دي، په هغې کې تورق نشته دی. لیکن شوافع دې ته تللي دي چې تورق چې دی دا په تشهد اخیر کې راغلی د ټولو مونځونو. برابره خبره ده که یو مونځ کې دوه تشهد وي او که یو تشهد وي، یعنې دوه قاعدې وي او که یو قاعده وي. د دې وجې نه شوافع وایي چې په دوه رکعتیزې مونځونو کې هم تورق سنت دی. امام نووي هم دا خبره کوي چې غوره او مستحبه دا ده چې دوه رکعتیزې مونځ کې هم تورق کولی شي. دلیل د دې څه دی؟ موږ به دلیل پسې ځو. دلیل دا دی چې دغه مخکې حدیث د بخاري بیان شو، فی الرکعة الآخرة، په آخرني رکعت کې. نو دوه رکعته مونځ دی، نو په دویم رکعت آخرنی رکعت دی که نه، نو آخرني رکعت کې تورق دی. درې رکعته مونځ دی، نو درېیم رکعت آخرنی دی، په هغې کې تورق دی. څلور رکعته مونځ دی، نو څلورم رکعت آخرنی دی، په هغې کې تورق دی. د دې وجې نه که یو مونځ دوه رکعته دی، دا دویم رکعت د دې آخرنی دی، په دې کې تورق دی. نو بل یو روایت داسې راځي چې په هغه قاعده کې فیها التسلیم چې په هغې کې سلام اړولو، نو په هغې کې تورق کړی دی. نو چې په کومه قاعده کې سلام اړول دي، نو یو مونځ دوه رکعت دی لکه د سهار مونځ دی، نو په هغې کې په دویم رکعت کې په دویمه قاعده کې تسلیم دی که نه سلام اړول دي، په دې کې تورق دی. لہذا تورق په دې کې سنت دی. دوه رکعته مونځ چې کوې نو په دې کې هم تورق، لکه دوه رکعته مونځ دی نو په آخرني رکعت باندې تورق راغلی دی، سنت طریقه ده.
او 3 رکعاته مونږ څلور دې کې راغلي. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا منځ مختصر د تورک طریقه وه.